ګرانو کتونکو په مرزو کې موجود دی ما د مرزو پولیسو یعنی سیچو کاشف خان یقینا چې په پام کې راغلی دی او هغه د جرایم پیشه خلکو په ضد باندې دغه کاروایی هغه تیز دي نو ورسره دا دویم ځل دی چې دا وړه نیسي په دې ګرانه کې په دې کې چې دا کوم سیستم روان دی دا پته نه لګي بوجۍ چې کومې دي چې د هر ځای دي خو دا وړه راځي او په دې کې پیک کېږي په دې کې ملزم چې کوم دی هغه نیولې دی او هغه وړه دې وخت کې په 650 روپۍ باندې د پور محکمې کسانې راغوښتي دي د هغوی د وړاندې دې خلکو ته ورکوي هر سړي پیسې لاندې نیولې دي زه چې د دې پولیس دا کار وګورم نن ایس ایچ او صاحب دا دې وخت کې وردي چې کومه ده هغه مکمل دغه وړو سپینه ده خو زه دې خلکو ته وایم چې په شارټ کټ کې موږ ځان مالداره وو په شارټ کټ کې دلته کې دا خلک پیسې هم ورکوي او منتونه هم کوي دوکاندار ته وایي چې ماله به ورک دی په وړو کې به موږ شپارستونه کوو خپل شپږ نیم سوه نه بلکې 200 ورکوي 670 ورکوي 680 ورکوي او په هغې کې به ورته چې کوم دی نو وړه هغه په ګرانه ملاویږي دلته کې دا وړو دې وړو لپاره چې کوم دی دوی خپلې ګوتې جوړې کړې وي او رنګ یې بوله شین ورکړی وي چې دا سرکاري کوټه ده دلته کې چې دوکاندار لاړ شي په 800 په 1000 روپۍ چې کوم دی نو دغه ګوتې خرڅوي که دا باقاعده ګاډي نیولې دي او کاشف خان په خپله باندې موجود دی سیچو او دې وخت کې د مرزو چې کومه ده غونډه عمله هغه موجوده ده چاچا څنګه حل چاچا پیسې هم ورکوي او منتونه هم کوي منتونه هم کوي داسې ملک موږ جون کوو او نیم راکوي ښه دی پولیسو چې نن دا کومه کارنامه کړې ده لکه دا خلک یې په غلا خرڅوي څنګه ورته ګورئ بالکل خوشحاله یې تی واو تاسو به خوشحاله یو چې خدای دې بله خدای دې همدغسې کوشش صحیح ده ها مشره پیسې هم ورکو او منت هم بالکل منت هم کې او پیسې هم ورکې او بیا هم کار نه کېږي او بیا او دا خلک چې او پروټسټر به ورته تیرې جمع کړي پروټسټر هغې باندې 15 روپۍ خرچه راځي په هغې باندې ځان ته 15 روپۍ خرچه راځي کاشف خان زنده‌باد بالکل زنده‌باد کتونکو خو دې وخت کې موږ د کاشف خان زنده‌باد چغه نه وه خو دا موږ هسې منافقت کوو نور د هغه ډیوټي ده په دې تنخواه ورکوي او دا د هغه کار دی خو لکه دا کارونه خو د نورو خلکو هم کارونه دي که نه نو کوم سړی خپل کار پیژني هغه ټیم له دیکه ورکوي او یا داسې ملي بګت کې رشوت والي یعنې د لکونو روپو پر ورته په دې کې شوي دی د لکونو روپو چې وړه هم واخله لکونه روپۍ هم نه واخله پرچې را باندې مه کوه نه د خدای تعالی بنده چې لکونه روپۍ پولیس له په رشوت کې ورکې وړه هم ورکې د هغې نه ښه دا ده چې قیلالې وګټې هغې کې برکت دی د داسې ګټې نه څه دا پوډري چې سمګلینګ وکړي نو چې پولیس یې ګیر کړي نو بیا څه شي بیا قصه چې کومه ده نو هغه ختمه شي نو ایرور مې د پوډ دفتر ایرور مې یو دوه خبرې کوو خپله پېژنګلو راسره وکړه کاشف خان کار هم پکې کوو خو نن ډېر عجیبه کار کړی دغه هم پکې رواني دا دې وخت کې زموږ ایس ایچ او صاحب نه باقاعده دوکاندار هم جوړ کړو دې مرزوالو دې خلکو چې دا کوم چې دا غلا کوي دې غلاګر کو دي چې کوم دي ته موږ غلا وایو غلا په پښتو کې ورته غل ویل کېږي او غلاګر کې ورته ویل کېږي نو مړه په داسې روزګار دی لعنت وي او په داسې ګټه دی لعنت وي چې ته بچوله د دې غریبانانو د وړو پیسې وړي دا په داسې ګټه دی لعنت بچي بیماران وي بچي له لانجو کې اخته وي کم ظالم چې منافقت کوي یاد ساتهغه دې به را تر وزن موني ښه ستاسو نوم دي صاحبه خبرې مې راسره کوه افتیار سے دا بوجه خوشنی دی سرکاری شي منانو دا شنی بوجه سرکاری دي کنه دا اوس بل ته بدلوله او دا کوم دي د پنجاب کله 400 د میلیون دي موږ دا اپریشیټ کوو چې پنجاب نه راځي غنم زموږ ټول حساب پنجاب غنم او صوبه د غنم کم نو دا اپریشیټ کوو دا چې کوم دی د مقصد دی پیکینګ ولا بدلی او دا به ګران حاصل دا به پیر پورا ان شاء الله
کاشف خان ته د خبرې کول دا درېیمه کارنامه ده دا ډېر پام کې راغلی دی وختي وینو چې دا مسلسل دغه دی او بیا په خپل لاس باندې دا خرڅول هم ګوره 650 روپۍ باندې څه به وایي په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم وای دا بیګا تقریبا 3:30 بجې په بلیک روان او تنګي د تلل مایک په پته نه پېښور نه راچولې خو د پنجاب نم راچولې دي غیر قانوني ته ورتل مونږ ولا فوډ والا مرګري راو ته بس مایک ته وزر راغلي دي داغه بیان متا سوریدلی فیصله دا وکړه چې به چې کوم ډرایور دی مالک دا خلاف را پرې پیار ورکو او چونکه اکثر عدالتونه دا مال مقدمه چې کوم مدن د مالک ته واپس کړي چونکه دا د غریبو حق دی او به چې کوم سرکاري ریټ د غریبو خلکو ته په ریټ باندې ملایي واپس تاسو ته اطلاع و یره اطلاع نه و دوران غش چې کوم دینه دا مونږ ته اتفاقی تور را مخامخ شو لږ شپې 3 بجې په غش باندې دا گاډي را روان وو چې مونږ درو پای کې دا وړو او څومره پورې یره تقریبا 270 دا سره یو څه میسج ورکوي په داسې موقع باندې په سر سړی د پکار نه چې وي د یو بل د دکھ درد د غم احساس وکړي او په شارټ کټ باندې یو سړی نه شي یو باغ شي چې سرکار ته به علم نه چې کوم پورس په زموږ وسره سي ان شاء الله دا عمل به سره کېږي لکه ډیر زیاته مننه کتونکو اګانو کتونکو تاسو د ایس ایچ او صاحب خبره وره د ایس ایچ او کاشف دغه وای چې د قام کوم ذمہواری جوړیږي چرته هم داسې وړه وینه نو پوری چې کم دی د مرزو پولیس سټیشن ته یا نورو پولیسو ته اطلاع کوي دیم خبره چې پوډ والے راغوخته دي چونکه دا پولیس گرفتاری کړی دا پولیس برآمد کړی دي پوډ والے راغوخته دي پوډ والے چې کم دی غوي چې د ګل پروز با دي ته پرچه ملاويږي ملزم چې کم دی غ نیول شوی دي 550 روپے باندې د خلکو ته ورکي 270 نه زیات بورې وي چې دا د سرکاري وړ دي او دا بیا دوی نورو بوجو ته اچول او بیا په ګران قیمت باندې خرڅول نو یو واره بیا ما چې لعنت دی په داسې رزق چې زه په دوکه باندې ګټم او په داسې خلکو باندې دی لعنت وي چې هغه په دوکه باندې ګټي دی غریب ته وګوره ته دا بورې ملو شوله دی پیسې ورکې ملتونه کوي خار ډیر تیر دي بل دغه کم کسان چې دي نو خو د ثواب په نیت د پنجاب نه وروړی او 550 ورکوي نو بیا ته موږ چې کوم دی نو خراج تقسیم پیش کوو او خو ګټې نه وروړي نو بیا چې کوم دی زموږ دشمن بیا زموږ دشمن نو دا بابا تم پکې بوجه ملو شوله او بابا مخ خوشاله دي دا او د پنجاب دوړه به دا د دیوړه لخوي دا وړونی دا به دا وړونه خي بیا ټول خدي خو مونږ لرا کوي او مونږ دې سره عادت یو نو ګانو کتونکو زه دا مرزو پولیسو ته یو واره بیا خراج تقسیم پیش کوم چې یقینا او کتونکو دا سړومبنه کارنامه نشوه دینه مخ کیو هغه بیا ایس هغه پرچا ورکړه ا پرچا چې کومه د زبانی جمع خرج پرچا وا په سواله تبیان یې دیخ کېده اوس پوډ ولا راغلی چې د پوډ ولا د پرچا بسنګي نو خو دې کی چې سزا ورکړي شي سزا او جزا په دې ملک نشته دي هر سره لګیا دي شهر نه پرسان دي او د جولاګي جال دی دا غټ پکې چې کم دینو دا غټ دا سوزي جال شلی او دا موږ شنواړه چې کم دي کنه دا په دې قانون کې گیر شي نو د دې مثال دغه شانتي وي په بهر حال کاشف خان ته منګه په دې باندې داد ورکو دا ټیم ته چې دې دون غریبانو ته 270 بورې خو ملو شو کله نو ګرانو کتونکو په لار روانو پولیس لګیاو خلکو له وړ ورکول موږ چې دا په ګلاس ناشنا کار دی لکه پولیس په نور هر څه کې لیدلې دي په سیلاب کې لیدلې دي په نور دغه کې لیدلې دي خو په دې کې چې کم دنو په لومړي ځل باندې ولید چې هغه کاشف خان ولار د خلکو نه پیسې وصولي او وړ ورکي او دغه وړ به چې کم دنو بیا سرکار ته زیاده پیسې نو دا نه ته بل پروګرام خو د مننه